وقال تعالى في مقام آخر فلا تضربوا لله الأمثال. پنځمه قاعده ده القاعدة الخامسة چې انما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. انما اخبر به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عن ربه یقیناً آغا صفات دا اللہ تعالی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی خبر ورکڑے دے پا قرآن و حدیث کے فإنه يجب الإيمان به نو دا اللہ پا آغا صفات باندی ایمان روڑل ضروری دی سواء عرفنا معناه او لم نعرف برابر خبر د مونږه پیجنو کنه پیجنو حقیقت باندې پورا رسو کده رسو لیکن په هغه باندې ایمان روړل سدي لکو فرض دی د دې عنوان د دې قیدی تسلیم النصوص نصوص ته بغاړک دی که عقل منی او کنه منی نو هغه صفات د الله تعالی لکل ید دا اللہ صفت دے علو چتوال دا اللہ صفت دے ساق پنڈے دا اللہ صفت دے گت دا اللہ صفت دے لاس کی خیوال ہو بال اتفاق دا اللہ صفت دے یمین خیلاس اور دغرنگی اوریدل لیدل دا اللہ تعالی صفات دی دیکھ چھ متاخرین و کم تاویلات کری دی چھ دا ید نموراد قدرت تے ہو دا پلانکی تاویلات کری دی دے سر موافقت ضروری نہ دے بلکہ دا دین طلب الوضاحت ضروری دے چھ دا کم تاویلات تکے دا دی لگ وضاحت ہوکا لگا دا خلق یو خبر کی بھی جہد دا اللہ نے نفی دے جهاد د الله نه نفي دی الله لوي مونږ جهاد نه ثابتو چې بره دی او کاته دی او خي طرف ته دی که ګس طرف ته دی وی جهاد نفي دی د الله نه نو مونږ ته تپوس کوو چې جهاد نه د مراد څه دی که د جهاد نه د مراد شی موجود دی چې یو شی نه و بیا وروسته موجود شو سوا د رب العالمین نه نو دا نفي صحیح ده او که جهاد نه د مراد غیر موجود وی ما وراء العالم نفی کے چه اللہ دا عالم نه ما وراء نه ده نو دا نفی د جهاد دی بیا صحیح نه دا دا ټکیولی کې دی وی جهاد مونږ د الله نه نفی کو وای د جهاد نه د مراد شی موجود دی که شی غیر موجود دی ما وراء العالم دی که ما وراء العالم نفی کے اللہ عالم کی وی نه داخل دے و نه خارج دے نو چه ما وراء العالم نفی کے نو بیا دے نفی دے جہد صحیح نه دا ذکر رب العالمین فوق العالم دے دا خبر یاد ساتے اللہ دے ټولو بندگانو نه اوچت دے و دے دا پاسا دے پریختے ملائک چه ورتوئی دا اللہ سر برای راست خبری نکی دام اللہ طرف تو ورخیجی تعرج الملائکت والروح جبریل امینم و ایزا اللہ طرف تا پبرا ورخیجم پتہ لگی اللہ دا ملائکو نمسا دے برا دے او گوریات ساتے دے عرش سرم اللہ ٹچ نہ دے دا عرش نم اللہ برا دے کل چھ تمام مخلوقات ختم شی دا دے مخلوقات دا ختمی دونا پس دا طول مخلوق لان دے دا رب العالمین دا طول مخلوق دا پاسا دے او اللہ پا عرش دے خود دے عرش تا محتاج نہ دے پا دے کائنات کی دا سے یو ذرہ نشتا چھ اللہ پا آغی تا محتاجی و دا آغینا بغیر اللہ نہ ٹھنگی گی نا اللہ پا عالم نہ دے ٹھنگ دا عالم پا اللہ ٹھنگ دے دا عالم و دا دنیا و دا کائنات پا خپل وجود کے اللہ تا محتاج دے خو اللہ پا خپل وجود کے نہ دے عرش تا محتاج دے و نہ دے اسمانونو تا
لکه دا زمونږ رب دی مونږ یې پیژنو هم د دغه رب بندګي کوو هم دغه رب ته بلنه کوو او اهل بدع چې کوم رب ته بلنه کوي نو هغه نه بره دی او نه کته دی وي نه ښي طرف ته دی او نه ګس طرف ته دی نه عالم کې داخل دی او نه د عالم نه خارج دی وی دا شی معدوم دی لکه دا نشته دا هیڅ ذات هم بیا نه دی نو دی د معدوم عبادت کوي د معدوم عبادت کې دی له خوند نه میلاویږي دی له موجود شی پکار دی او الله د دې په نس موجود نه دی او پیر بابا موجود دے نو دی لړل په بل موجود پسې او زمونږ ذات دغه سه ما وراء العالم موجود دی نو مونږ ته د بل الہ ضرورت نشته او دی چې د رب کم تعریف کوي نو دی ته واقع د بل رب ضرورت دی نو هغه کله علی اجویری دی کله داتا گنج باش دی کله سرډیرې بابا دی کله شلګزی بابا دی کله لیونی بابا دی کله جاړو بابا دی کله چې کمدنو عبدالرحمن بابا دی او کله عبدالقادر جیلانی دی وجه دا چې دی خپل رب نه دی پیژندلې مونږ خو خپل رب پیژندلې دی ولله الحمد علی ذلک نو به هر حال د جهت معنی په ما وراء العالم سره چې کی او دا نفي کوي نو دا صحیح نه ده ځکه دا زمونږ عقیده ده چې الله فوق العالم دی او د خپل مخلوق نه الله تعالی جدا دی او کدام نه منه چې الله نه ما وراء العالم دی او نه موجود دی نو بیا دا یاد ساته چې دې ته بیا انکار د رب العالمین د ذات نه وي فوقیت استواء علوا دا د الله تعالی صفات دي تاسو یو لفظ دی متحیز د دې نفي وی مونږ کو د مکان نفي کو متحیز مکان الله لره وی مکان نشته نفي المتحیز وته وی نو دا ستا اصطلاح د لږ وضاحت کومه طلب کوم کده دې معنی دای چې د الله داسې مکان دی چې مخلوق ولا ورشي نو داسې مکان د الله نشته دا نفي دی صحیح ده او کنستا نفی دای چې الله باین عن المخلوقات دے نه د دې نفی دی صحیح نه د ځکه دا مستلزم د تعطیل لرا بلکې الله د مخلوقاتو نه جدا دی باین دی مخلوقاتو کې دن نه دی دی وی د انسانانو کې دن الله دی دی ونو کې دن الله دی د سمندرونو کې دن الله دی نو داسې متحیز داسې نفی چې الله سبحانه وتعالی د کائنات نه جدا اومني دا خبر نه مني نو نفی المتحیز دی بیا خطا ده دی وجنه دا قاعده یاد ساته منکرین د صفات الله چې څومره دي دا د معدوم عبادت کی بے لذت عبادت ہے دو پینزم قاعده څه شو ګلونو تسلیم النصوص چې کم صفات د الله دی که عقل منی او که نه منی د هغې په ظاهر زمونږ ایمان دی او مونږ په هغې کې تاویل نه کوو دا پنځمه قاعده ده شپږمه قاعده القول بأن ظاهر الصفات مراد وليس بمراد يحتاج إلى تفصيل القول بأن ظاهر الصفات مراد دا زمونږ عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی ځان لکم صفات بیان کړي دي الله وایي زه پورته یم بس پورته دی تاویل پکې نه کو الله ځان دپاره لاس یاد کړی دی مخ پنډې یاد کړی دی یمین یاد کړی دی سمع بصر علم یاد کړی دی دا ټول د الله صفات دي څنګه چې ظاهري معنی ده وليس بمراد يحتاج الى التفصيل او مونږ دې کې د تفصیل محتاج نه یو بس په ظاهر مو ایمان دی او هیڅ قسمه تفصیل د بندگانو نه غواړو هغه تفصیل منو کوم چې الله او رسول په خپل کړی دی د الله په صفاتو کې مونږ د مخلوقاتو د صفاتو او د هغې د تفصیل محتاج نه یو لکه مونږ ووی بأن ظاهر الصفات مراد د الله تعالی ظاهر صفات و مراد اخلو دی ظاهر لفظ کی اجمال او اشتراک شتا کله کله که یو سړی وای چې زه صفات الله ظاهر کې ځکه مراد نه اخلم چې د ظاهر نه تمثیل معنی مراد راځي
که د الله د لاس مراد والم او تاویل نکم چې وم چې د الله لاس دی نو وی لاس خو زمام دی نو وی تمثیل لازمیږي نو دا خبره غلطه ده ځکه مونږ د الله سبحانه وتعالی په صفاتو کې ظاهر معنی مراد اخلو لیکن تمثیل المخلوق مونږ نه ورکو تمثیل المخلوق د وجه ظاهر پر خودل دا یو غلطی ده او اهل بدع چې تمثیل المخلوق مراد اخلي د دې دوه غلطۍ ځان سره نوٹ کې ځکه اهل بدع د ظاهر نه د تمثیل معنی اخلي او مثال د مخلوق سره ورکي یو غلطی د اهل بدع او دا چې دی معنی فاسد واخلي معنی فاسد واخلي او د لفظ ظاهر د پاره معنی کی خپل عقل کې یو فاسد معنی جوړږي او الله ته منسوب کی ودا د لفظ ظاهر معنی دا اوس ودا معنی ټیک نه دا لہذا مون محتاج یو تعویل تا نو مون مخالف د ظاهر یو دا د دی ولنه غلطی دا نوٹ کې چې دی سو کې لکه فاسد معنی مراد واخلی او معنی فاسد له د ظاهر المعنی نوم ورکی دویمه غلطی ځان سره نوٹ کې بیا به مثالونه ورکو ان شاء الله صحیح او حق معنی پریږدي او د حق معنی پر خودو سره خپل باطل معنی مراد واخلی دا دوه د دې غلطه دي مثالونه ته اوس ګوره چې دی لفظ ظاهر استعمالی معنی فاسد کی کامل نه کی او ځان سره پدې کې ولیکه حدیث د مسلم دا اهل بدع چې دی کله کله باطل معنی وکي او دا هغه باطل معنی نه د اهل بدع ظاهر معنی نوم ورکی خپل خود ساخته چې کومه باطل معنی جوړږي هغه باطل نوم ورکی ودا د صفات الله ظاهر معنی دا او ظاهر معنی غلطه ده نو مونږ به تعویل کو وای ظاهر معنی سم ده دا ته باطل معنی له د ظاهر معنی نوم ورکو اولیکه حدیث د مسلم کتاب البر والصلة والآداب الته یو باب دی باب فضل عیادت المریض حدیث نمبر دے 2569 حدیث قدسی دے اور دا روایت مسند احمد کے پا 9242 کے دے دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا اللہ تعالیٰ فرمائل حدیث تم توجوشتا اللہ بد قیامت پرس دے بندتا ہوئی ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت یبن آدم مرضتو اللہ فرمائی زہ بیمار شوے ہوما فلم تعدنی ہوتا زما تپوس نو کڑی نوی داو گورا اللہم لا بیماری گی وی دا دید وجمون ظاہری معنی عرض ناخلو وی که ظاہری معنی مراد اخلو نوی بیا با تاویل خامخا کو وی بغیر دا تاویل نا ظاہری معنی مراد غستل غلط تی او دلیل کے دا حدیث پیش کی وی دا مرض تو نتا ظاہر معنی ناخلے تا فاسد معنی اخلے ظاہر معنی ہو طول حدیث ہوا ہے نو در بشی اللہ تعالیٰ تا بدا بندر قیامت پر رضوی یا رب کیف اعودکا وانت رب العالمین اے اللہ ستا تپوس بما سنکڑوے تو ہو رب العالمینی نو اللہ بوتوی قال اللہ تعالی اما علمت ان عبدی فلانا مرضا آیا تا پتہ نہ ہو چھ زما پلان کی بندو بیمار شوو اس دل تا معنی مراد صحیح شو کنا اللہ دانوی چیز بیمار شوو ما اللہ فرمائی ان عبدی فلانا مرضا فلم تعدہو زما پلان کی بندہ بیمار شوو تا دا بندہ عیادت نو کڑے نو دا اس دی سکی دی وی اللہ بیمار شوو دا اللہ بیمارے نسبت کی وی معنی ظاہر غلط دنا ظاہر معنی دادا چھ بندہ بیمار شوے رہے زکه د هغې وضاحت الله خپله کړی دی نو د فاسد معنی ته دی د ظاهر معنی نوم دی
او بیا ورته الله فرمایي اما علمت انک لو عدته کتا د دې بنده عیادت کړې وي لوجدتنی عنده تا بس د هغې بنده خوا کې مونتی وې. په دې ځای کې په دې اهل بدعو باندې یو ناشنا اعتراض دی او دا ځان سره نوٹ کې دی وی الله هر ځای کې دی وهو معکم اینما کنتم وی الله هر ځای کې دی. نو الله دې بنده ته وی چې کچرته کې دا حدیث د مسلم دی کتاب البر والصلہ کې دی اور 2569 نمبر حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به الله دې بنده ته وی چې لو عدته لوجدتنی عنده کته زما بنده خو التلی وی او د هغه د بیمارۍ تپوس دې کړی وي لوجدتنی عنده تا به زه بنده خوا کې مونتی وم. نو ته چې وی الله هر ځای کې دی نو ته چې مریض لروانې تا الله نه دی مونتی دغه ټیم تا سره الله شته او که نه. ځکه الله فرمایي لو عدته لوجدتنی عنده کتا زما بیمار پرسې د دې بنده لتلی وي او زما د بنده بیمار پرسی دې کړې وه لوجدتنی عنده نو دې بنده خوا کې به تا زه مونتی وم. پته لګي چې د دې بنده نه بغیر الله نشته. کته وی چې الله هر ځای دی نو الله چې تا ته وایي چې لوجدتنی عنده زه به تا دې مریض خوا کې مونتی وی نو دې مریض نه بغیر ولې تا سره الله نه وهو معکم اینما کنتم ته چې هر ځای تا سره الله دی نو بیا د لو عدته لوجدتنی عنده معنه څه ده؟ خو پته لګي لوجدتنی عنده معنه دا ده چې تا سره به زما امداد راغلی وی دا نه چې زه هلته ناست وم. وهو معکم الله تاسو سره دی یعنې د الله علم تاسو سره دی د الله قدرت تاسو سره دی د الله ملګرتیا تاسو سره ده. معیت اصطلاح د عربو ده. خلک وایي په دې مسله کې زه امام شافعي سره یم امام شافعي وفات شوی دی تا هغه سره کم ځای یعنې زما رای د هغه سره موافق ده. دغسې الله فرمایي زما قدرت او علم تاسو سره دی او تاسو ته شامل دی. بیا به ورته د آدم علیه السلام دا بچی دی انسان ته به الله تعالی قیامت کې وایي ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی ای د آدم بچیا ستا نه ما لږه روټۍ غوښتې وه ته ما ته روټۍ نه وه راکړې. نو دا بنده به ورته وایي یا ربي کیف اطعمتک ای الله زه به تاله څنګه خوراک در کوم وانت رب العالمین ته خو د تمام کائنات رب یې. الله به ورته وایي اما علمت انه استطعمک عبدي تا ته پته ولې نشته چې زما یو ګاونډی وږی و تا نه روټۍ غوښتې وه ستا ګاونډی زما بنده فلم تطعمه اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي کچرتا په د خوراک کړی نو تا ته به الله وایي ما صله در کړې وه. دغسې ورته بیا وایي ابن آدم استسقیتک فلم تسقني قال یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه اما انك لو سقيته وجدت ذلك عندي. اس د دې حدیث نا اهل البدع د الله لوګه مراد اخلي د الله مرض مراد اخلي او د الله تند مراد اخلي وای دا د دې ظاهر معنی ده. مونږ وای د دین عین د دین جوع الله ظمع الله او دغه رنګي مرض الله دا معنی فاسد دی. د دینا جوع الله نه دی مراد دینا جوع العباد مراد دی. دینا مرض د الله نه دی مراد دینا مرض د بنده مراد دی. دینا لوګه او تند د الله نه د مراد دینا لوګه او تند د مخلوق مراد ده. نو مونږ وایو کتا ظاهر معنی مراد واغست تاویل تاړو اجت نشتا. اصل کې ته ظاهر معنی مراد نه لی معنی فاسد مراد لی دا تاویل ځکه کې الله نه بیماریږي نه په لوګ راځي نه به تند راځي خو چې ته دا فاسد معنی مراد اخلي نو اوس تاویلونه کې دا د دې یو غټ دلیل دی. استدلال تی کوي دلیل خو نه دی استدلال دی چې ویره کو د الله دا صفات په ظاهر مراد شي نو بیا به د الله د لوګ څه معنی کې د الله د تن وای دا ثابت کم شی چې ثابت ته اغا محتاج تاویل نه دی کم چې محتاج تاویل دی اغا ثابت نه دی. بس دا خلاصه شو.
دویم یو غلطه مثال دار چې روایت د ابن عباس کی راځي الجامع الصغیر د سیوطی کی دا روایت د ابن عباس سے ابن نقل دے الحجر یمین الله فی الارض دا حجر اسود وی په دې ځمکه د الله خلاص دی یصافح بها عباده پدی الله د خپل بندگانو سره مصافحه کوي سلام کوي دی روایتنا اهل بدع دا استدلال کوي چې کچرته کې حجر اسود د الله خلاص شي او ظاهر معنی مراد واخل نو تمثيل لازمیږي ولهذا مونږه تعویل کو او خلاف ظاهر معنی مراد اخلو نه کې موافق ظاهر د جواب نمخ کې اول دا وره چې دا روایت مرفوعا نه ده ثابت او موقوفا ثابت ده وجه دار چې مرفوعا د دې په طرقو کې سند کې اسحاق ابن بشیر ده ابن ابي شيبه ورته کذاب ویل ده دغه سدار قطنیم کمزوري کړی ده ابن العربي وی هذا حديث باطل فلا يلتفت اليه ودا سي حدیث ته توجه نشي کوله علي ابن عمر العسکری پکې ده بعض طرقو کې د دې حدیث او میزان کې علامہ ذهبی دی په ضعفاو کې شمار کړی دی الله ابن سلمہ رواس پکې دی متهم بالوضع دی لہذا دا روایت صرف موقوفا صحیح دی مرفوعا صحیح نه دی دا یو خبره دویم د دې روایت نه د الله تعالی خلاص نه ثابتېږي چې کنه حجر اسود بغینه د الله خلاص دی وجه صدا وجه دار چې تاسو مخ کې دی روایت کې وګوره داسې دی فمن صافحه وقبله چا چې حجر اسود سره سلام کو لاس پراخ کو وقبله یا حجر اسود خل کو فكأنما صافح الله وقبل يمينا لکه چې د الله سره لاس ملاو کو د الله خلاص خل کو اوس دل ته وکیدا فكأنما لفظ کې زمونږ د پاره جواب دی چې دا حجر اسود بعینه یمین الله نه دی او نه حجر اسود د صفات د رب العالمین نه غني صفت دی وجدا د فکأنما دی او دا حرف تشبیه دی فکأنما ادوات التشبیه کله ذکر کولی شي کله حذف کولی شي خو قاعده یاد ساته چې مشبہ او مشبہ به کې مغایرت دی دا قاعده یاد ساته مشبہ او مشبہ به کې مغایرتی زید کل اسد زید پشان د زمری دی نو د زمری خو سلور خپي ولې د زید هم سلور خپي د زمری خو لکې ولې د زید هم لکې د زمری خو داړي ولې د زید هم داړي دي نه دا خو په یو وصف قدرې کې اشتراک راشي نور په دې کې مغایرتي نو دا حجر اسود مشبہ دی او یمین الله مشبہ به دی دلته کی تشبیه مراد کړی شوی دا معنی دادا څنګه چې د الله تعالی خلاص د کمال او د قدرت نه ډک دی او کمالات دی پکې دغه سه حجر اسود کې کمالات دی الله سبحانه وتعالی په ګناهونه معاف کړي نو دلته تشبیه دا ظاهری معنی کې تشبیه دا اهل بدع خود ساخته معنی لا د ظاهری معنی نوم ورکړی دی او معنی تشبیه پرېښې ده الن کې معنی تشبیه کې تعویل ته اجت نشته دا کومه کې چې تعویل ته اجت ته دا ظاهری معنی نه ده نو کومه چې ظاهری معنی ده محتاج له تعویل نه ده او کومه چې محتاج له تعویل ده هغه ظاهری معنی نه ده درم مثال صحیح مسلم حدیث کې قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء دا زلونه د بندگانو دا د الله سبحانه وتعالی د دوو ګوتو منس کی دي الله چې څنګه وغواړي اړی راړی نو دلته کې دا مقلدین وایي چې دا زلونه د الله په دوو لاسو کې دي
نو یې پته لګي چې د الله د لاس سره دا دوه ګونه ګوت دا زړونه د مؤمنانو انسانانو بالکل تړلي دي. وی حالدار چې زموږ زړونه دلته دي او الله خو تاسو وایي چې عرش د پاسه دی، نو وی ظاهري معنی کې تمثیل راځي او غلطه ده، نو وی مونږ تعویل کوو. وایي تا ظاهري معنی د بین اصابع الرحمن کې د بین معنی نه ده پیژندلی، ته معنی کې خطا یې، ته خود ساخته معنی ته د ظاهري معنی نوم ورکې، د ظاهري معنی نوم تا نه دی پیژندلی، نو په هر ځای کې خطا کېږي. او تایید د پارولی کې آیت البقره 164 الله فرمایي والسحاب المسخر بین السماء والارض. اوس بین ته ګوره، او دا وریځې چې ځوړندې دي په من د اسمانونو د ځمکه کې، نو دا وریځې اسمان سره جوختي ځمکې سره تړلي پیوستي جی، وریځ نه اسمان سره پیوست ده او نه ځمکې سره پیوست ده. نو دا ګوت دا زړونه د انسانانو د الله ګوتو سره پیوست نه دي، د الله لاس ته دوا بل یداه مبسوطتان، او پاغه لاس کې خیوال مشتا، خی لاس ته الله صفت ده. درېمه خبره په هغه الله د پاره صفت د اصابعهم دی، د الله ګوتې شته کما یلیق بشانه لیس کمثله شیء فلا تضربوا لله الامثال. لیکن دا خبره په دې آیت کې او په حدیث کې نشته چې ګنې د زړونو د بندگانو د الله ګوتو سره ټچ دي. د اتصال دا معنی خود ساخته ده، د اتصال خود ساخته معنی لا د ظاهر المعنی نوم ورکول دا گمراهی ده. نو ستا د گمراهی وجه او یا ستا تعویل ته د احتیاج سبب معنی ظاهری نه ده بلکې معنی فسادی ده. ته فسادی معنی وکې او بیا د ظاهری معنی نوم ورکې، نو ته مجبور شې چې ته تعویل وکې. هذا وبالله التوفيق.